او د مسلم شریف په حاشیه باندې امام نووي رحمه الله دا خبره ذکر کوي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې د دې دعا دا اثرو چې ما ته الله پاک جل جلاله په دنیا کې په ژوند کې اتیا جرب ازمکه راکا ولی چې واکثر ماله وی فرمایي مال کې ولا برکت واج اتیا جرب ازمکه را الله راکا او دې مبارک فرمایي چې اولاد کې میں الله جل جلاله دمر برکت واچو چې زما په زندګۍ کې 125 اولاد نارینا او 45 زنانا جنکی الله پیدا کی. سبحان الله 125 لکان زما بچیون وسی او 45 زما جنکی یعنی بچے او نوسے اللہ په زما په جن کې مال راک. او دې مبارک فرمایي وی زما په دغه زما کې او باغ د کجورو د نورو خلکو باغونه په کال کې یو ځل میونی سوي زما باغ به 2 ځل میونی و شپږ میاشتې پس به میونی و. کله به چې زول او طوفان راغی د خلکو باغونه به تش تور شو زما د باغ د بوټو نه به یو کجورم لاندې نه راغورځېدل. دا نبی علیہ السلام مبارک ماته د مال د برکت او د اولاد د برکت دعا کړې و. اوس الله جل جلاله چې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ته 122 کال عمر ورکړو 122 سال په عمر کې د مبارک وفات شوه. نو ګورا 122 کال عمر دا ډېر شه دی. کله چې د ټولو صحابه کرامو نه په آخر کې چې سلويخ یا 8 صحابه کرام په دنیا کې موجودو نو یو پکې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ او زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ د سره ملاقاتونه شوي د حدیث اوریدلې. سبحان الله د عمر برکت کله چې د مبارک د وفات وخت قریب شو د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نو دا الله جل جلاله په دربار کې عرض وکړ چې یا الله ستا حبیب صلی الله علیه وسلم زما د پاره سلور دعاګانې غوښتې وي. اوس د 3 دعاګانو اثر خو مې په خپله باندې ولیدو خو د څلورمې دعا په باره کې نه پوهېږم چې څه به کېږي ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي چې واغفر له یا الله مغفرت هم ورته نصیب کړي. نو دا 3 دعاګانو اثر ما په خپله په زندګۍ کې ولیدو خو لیکن د څلورمې دعا اثر لا ما ته پته نه لګي چې څه به کېږي. نو دغه وخت کې د دغې مکان د یو ګوټ نه آواز راغی چې اے انس بن مالک صاحب هغه څلورمه دعا هم قبوله شوې ده الله جل جلاله تا ته مغفرت نصیب کړي. دا پکې یو جز چې مقبول دعاګانې دا د عقلي معجزاتو نه. دویم جز چې هغه د غیب خبر ورکول. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ راوی دے د مسلم شریف روایت دے په مشکات شریف کې په صفحه 531 باندې را نقل کړي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ راوی دے فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ مخکې د جنگ بدر د پاره چې سباله به جنگ کیږي یو ورځ مخکې نبی علیہ السلام میدان بدر ته کوش او وی فرمایل چې هذا مسرع فلان ويضع يده على الارض وها هنا وها هنا قال فما مات احد
احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک کے خود پدی زبان نے بسبال فلانے کافر سردار مرداریگ. پدی زبان نے بسبالا فلانے کافر سردار مرداریگ. پدی زبان نے بفلانے کافر سردار مرداریگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک کے خدا سے فرمائل. دا بخاری شریف پر کتاب المغازی کے دا روایت را نقل کرے دے چی نیزہ مبارک ورسره وا او پاغی بانے گول دائری سور لسو لگولی او وی فرمائل چی پدیزی بسبال فلانے کافر سردار مرداری گی پدیزی بانے بس فلانے کافر سردار مرداری گی. سبالا چی کل جنگو شو او بیا خلقو کاتا نو چی کم کس نم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغسطے و دا غبارہ کی کرخ تا وکڑے و پاک کرخ دا پاسا آغا کافر سردار مردار پڑھو تا. دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا غیب و خبر ورکولو چی جنگ بسبالا کی گی و نن داغین یورد اڑان دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک چی دے نو خبر ورک چ سبال با فلانے فلانے کافر سردار پدی زبان نمری مرداری کی با دارنگی پا بخاری شریف کی پا جل نمبر 1 کی 519 صفحہ باندی دانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول را نقل کئی دے مبارک فرمائی چی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید احدن. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد غر توخد و ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی دریوالم ورسرہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دریوالم ورسرہو. کله چې دا سلور واړه په احد غر باندې وخاته فرجف بهم هغه غر چې دی هغه باندې را پرپې راغی وخوځېده فضربه برجله. نبی علیہ السلام خپه مبارک اوچته کړه غر له روبه غولا فقال اثبت احد احدا ثابت قدم شا ادریگا خوځېږه ما فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. بیشک هم دا خبر دا بل نه دا چې پتا باندې یو د الله نبی صلی الله علیه وسلم ولاړ دی، یو در باندې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی او دو در باندې شهیدان ولاړ دي. اوس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لا شهید شوی نه دی، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لا شهید شوی نه دی او نبی علیہ السلام دمر زمانہ اڑان دی دو احد غر تا فرمائی اثبت احدو اے احدا ثابت قدم شا ادریگا خوزیگا ما فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. بے شک پتابان یو دا اللہ نبی والار دے صلی اللہ علیہ وسلم، یو دربان صدیق اکبر والار دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو دربان شہیدان والار دی. گوری دا نبی علیہ السلام چې کله بیا وصال شریف وشو دا غین رستو 2.5 کال خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا غد وصال نه پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2.5 کال خلافت وکړه 2.5 کال او بیا د ابو لولو غلام کافر د لاس چې دی د يهودي دا غد لاس نه سحر په منځ کې بیا په تور په خنجر باندې ولګید دا غین شهید شو او داغه نه پس بیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ شو او هغه مبارک بیا سموده پس د خوارجو د لاسا په خپل کور کې تلاوت د قران عظیم الشان کاو او دغه وخت کې دا خوارج په دیوالونو باندې راوړې د دروازې هم کولاو کا او بیا رااله حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روجه په خلاو او د تورو گزارې ور باندې وکړه چې د مبارک پاک وینه د قران په دې باندې تویا شو چې فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. شهیدان کیږي بکلا او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دومره موده وړاندې داغي د شهادت خبر صحابه کرام تورکای او هو تورکای
چې اے احد ثابت قدم شه په تا باندې یو د الله نبی ولاړ دی، یو در باندې صدیق اکبر رضی الله عنه ولاړ دی، او دوه در باندې شهیدان ولاړ دی. نو ګورئ دا د غیب و خبر ورکول. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دومره موده مخکې د شهادت خبر ورک. هم دارنګې په بخاری شریف 2 نمبر جلد په صفحه نمبر 605 او په مشکات شریف کې په صفحه نمبر 563 باندې د حضرت صاحب بن سعد رضی الله تعالی عنہ یو روایت بیانې. ویخی یې کړ خیخه وده نشي چرته داسې موقو کې رحمت ډېر ورېږي نو بیا ورته څوک ټینګېدی نه شي. دا لږې په غور باندې واورئ. په بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحه 605 او په مشکات شریف صفحه 563 باندې د حضرت صاحب بن سعد رضی الله تعالی عنہ روایت بیانوي چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د جنگ خیبر په موقع باندې فرمایل لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. سبب زدا جنډا هغه کس ته پلاس کې ورکوم چې الله به دغه پلاس باندې جنگ خیبر فتح کوي. چې کله سبا شو اوس د شپې صحابه کرامو ټول شپه الله ته سوالونه کړیو. یو به وی یا الله چې سبا له ماته نبی علیہ السلام आवाजو کې چې فلانه چرته دی را دي شي جنډا ولا ورک. بل وی یا الله چې دا سعادت ماته ملو شي ماته आवाजو کې چې فلانه چرته دی چې دا جنډا ولا ورک. ټول شپه صحابه کرامو په دعاګانو په عبادتونو په جړاګانو تیرک چې سحر شوار یو په انتظار دی چې زمانوم بوالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکوي فرمایل اين علی رضی الله تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ چرته ده. صحابه کرام ورته فرمایل قربان هغه ته آشوب چشم لګېدلې د سترګو په مرض کې مبتلا ده، سترګې خوږ دي. حضور علیہ السلام ورشه مال راغله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راوست داسې ورته نه فهم شابي ډاکټر وکیم له بوزي چې ورله دوی ورکی ورته ساس کی یا ټوب پسترګو کې واچي وینا مال راولای او چیرې واست خپل لعاب مبارک راواغستو پسترګو ورته لګول. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سترګو مکه وخت جوړ شو دی فرمای ما دا نه مسول چرته زما سترګم خوښ شوی دی وکنه. بیا هغه جنډا واغستا او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له ورکا. الله جل جلاله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې خیبر فتح. ځکه چې شپږ کلاګانې د یهودو ډېرې مشهورې وي، 5 فتح شوې. دا یو نه فتح کېده، د هغې قاموس نامه وه، د هغه قلعې قاموس نامه وه، او د هغې نگران چې و د هغه مرحب کافر و د یهودو، او هغه چې دی ډېر مشهور پالوان. او بیا چې دی کله چې دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د مقابلې د پاره راووته او خپل رجز بیان که. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د هغه په مقابله کې خپل رجز بیان که. هغه وی ټول خیبر ما پیژنم مرحب ما د خپل مور مرحب نومې خیره. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل ما د خپل مور علی نومې خیره، ما ته د الله د محبوب نه د اسد الله لقب ملو شوی دی. زه چې دا تور او چته کوم دشمن لرو دوړه کړې غورځوم. کله چې مخامخ شو نو مرحب ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې مخکې گزارو کا اسه نبی ارمان کې ناغه چې گزارو کو حضرت علی رضی په ډال باندې واغست. او کله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ گزارو کو نو مرحب چې په سر باندې ولګید او داغه د خول نه تور وته په سر باندې او لاړه په میان باندې تیر شو دوړه کړی غرداو. نو داغه نه پس چې دی حضرت علی کرم الله وجهه راغی او د قاموس د قلی دروازه چې د فولادي دروازه وا
هغه د مبارک ونیو په لاس باندې بهر ته راوویستا او صحابه کرام دننه قلعې ته لاړه. هغه قلعه او هغه دروازه دی ګناهګارو سترګو لیدلې ده. خبره ورسېده. ښایي دریم نمبر جز د تورات او انجیل د احکام او علم. د تورات او د انجیل د احکام او علم دا په عقلی معجزاتو کې دریم نمبر جز. تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ 417 پدې کې د حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت را نقل کړي. دام لګ ډېر په مینه باندې واره. په مدینه منوره کې يهودي الګ يهودي داغه نوم عبدالقدوس. څه نوم یو؟ عبدالقدوس. د به د نبی علیہ السلام خدمت کولو. و يهودي نبی علیہ السلام مبارک ورته داسې نه فهمي چې بچی کلمه وایي مسلمان شته زما خدمت کې بس غم غرض په نه سات. د به خدمت وکړو بیا ماښام به کور ته لاړو. یو ځل دا عبدالقدوس یهودي معصوم چې دا بیمار شو. نبی علیہ السلام صحابه کرامو نه تپوس کې عبدالقدوس نن رانغی. چا ورته وی قربانه بیمار شوی. حضور علیہ السلام داغه د بیمار پرسۍ د پاره داغه کور ته تشریف راوړو. کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل د دغه الک پلار داغه سر ته ناست او تورات لسته. د دې بیمار زوی سر ته پلار ناس دی يهودي تورات شریف لولي. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف راوړو او د پلار ته ولو فرمایل چې اے يهودي استاد په هغه خدای باندې قسم وی کم خدای چې په موسی علیه السلام باندې دا تورات شریف نازل کړي آیا په دې تورات کې زما صفت او نعت او زما د هجرت ذکر موجود نه دی؟ نو دا يهودي خاموش. چې کله خاموش شو نو دی بیمار زوی سترګې وغړولې او هغه وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ په تورات کې ستاسو صفت او نعت او د هجرت ذکر بیا مونږ او زه دا گواهی ورکوم چې د الله نه بغیر څوک معبود برحق نشته او تاسو مبارک د الله تعالی په سچ او په حق باندې رسول صلی الله علیه وسلم. یرا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام ته فرمایل چې دا يهودي پلار د دې الګ د سر نه پاسه وای. کله چې پاسولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبدالقدوس ته د رحمت په نظر باندې وکاته او ورته فرمایل چې بچیا زمخ کې ته ما پسې وایه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چې کله د نبی علیہ السلام په وینا باندې کلمه ویل د شهادت نبی علیہ السلام ډېر خوشاله شو او بیا د دې د کور نه واپس شو. دروازې ته چې ورسېدو یو قدم مبارک بهر یې خو یو لا پکور کې چې د جړه आवाज د کور نه راغی چغې شوې معصوم وفات شو. نبی علیہ السلام الله تعالی سونه مبارک پورته الحمدلله الذي انقذه من النار بي. الله جل مجده لرا ثنا او صفت دے چې دا معصوم د جهنم د اور نه بچ کو زما په خاطر وسیله باندې په خبر اورسه. دا درې قسمونه د عقلی معجزات چې یو مقبولی دعاګانې بل د غیب خبر ورکول او دریم نمبر چې دی د تورات او د انجیل د احکام او علم
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یهودي ته وویل چې تا دې په الله قسم وي چې ستا په دې تورات شریف کې چې کوم په موسی علیه السلام الله نازل کړی دی زما صفت او زما نعت او زما د هجرت ذکر په دې کې شته او که نشته، خو محبوب ته پته وه چې شته پکې الله د هغې علو الله پاک محبوب علیه السلام ته ورکړي. دویم قسم ذاتی معجزات. د حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم په بدن مبارک کې 10 معجزات ذاتی ہو. سو معجزات 10. اول نمبر د حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک د بدن مبارک سورې نو، د بدن سورې نو، سایه نو. زرقانی علی المواہب جلد نمبر 6 صفحہ 620 کی لکھی کہ علامہ ابن جوزی د سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت بیان ہے کہ قال لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل ولم یقم مع شمس الا غلب ضوءه ضوءها ولا مع السراج الا